استاد کلم چې د سولې بحث کېږي په دغه ټولو معادله کې داعش هېڅ نه یادېږي. اوس حتی که طالب په خپله اراده تصمیم ونیسي، خبرې مو وکړي، سولې ته حاضر شي او د امریکا دا شرط ومني چې زه سوله به وشي، بیا وروسته هغې که وتل که نه وتل که هر څه کول مټیس چې خبره کړې ده، نو جنګ په افغانستان کې بند شي. داعش او د داعش په شان نور ډلې هغې سره به څه کېږي؟ دا ما چې مخکې وویل چې امریکا نه سولې ته لیوالتیا لري نه ژمنتیا لري. یو څوک لیوالتیا لري خو وروسته ژمنتیا نه لري. امریکا نه لیوالتیا لري نه ژمنتیا لري. هغه په دې معنی چې امریکا دلته د ډېرې مودې انتظار نه پس چې ډېرې پروژې یو د بل پسې کړۍ رالې، دا یې په خپله یو سیناریو حالت رامنځته کړ چې اوس په خپله زمینه دې له برابره شو چې راشي. نو په ډېرو قربانیو راغلې به په قربانۍ وځي، نه دا چې کله چې مجبوره شله چې کله مجبوره شي او داسې یو بین المللي ماحول ورته برابر شي، په دې سیمه ییزه طور باندې ورته ماحول را برابر شي، په افغانانو کې ورته ملي یووالی را برابر شي، بیا به امریکا وځي. زه چې همیش وایم چې زموږ جګړه درې بوده لري، په سوله په درې واړو بودونو باندې په متوازنه توګه کار کول پکار دي. هغه هم دا معنی ده چې موږ که افغان حکومت په دې نیت چې وخت ډېره موده د امریکې سره مذاکرات وکړو، یو ځل یې په درې اړخیز کنفرانس، بیا څلور اړخیز کنفرانس او اخر یې 15 اړخیز کنفرانس ته روان کړی چې بېرته هغې باندې یعنې هغه نتیجه یې ونه کړه، بیا د سیمې د هېوادونو سره خبرې مطرح کړې. 3-4 کاله افغان حکومت وغولول، اوس طالب غولوي. طالب ته وایي چې تا چې کوم شرط لري چې زما په ذریعه ستا حکومت د منځ تللی او راځه بېرته زه تا تسلیموم او منم دی. خو آیا د طالب او د امریکا ترمنځ مذاکرات سره د برابرتیا او د قوت د ځواک د برابرتیا مذاکرات دي؟ دا لکه څنګه چې د یو اجیر سره مذاکرات دي، داسې د بل اجیر سره مذاکرات دي. مټیس خو ته دا مټیس خو ورته وایي چې زه نه وځم تر راځه سوله وکړو. همدا معنا ده که نه. ګوره ته خپله طالب مصداق صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالب هم وایي چې موږ د حکومت د سیټ اپ یوه برخه شو، بیا په مجموع کې هغه حکومت خبره کوي چې ستاسو رول په پاینده کې څه تاسو وځئ که نه وځئ. نن طالب هم دا منلې ده چې امریکایانو وتل نه کېږي. نو که دا خبره چې طالب ته منې چې د امریکایانو وتل نه کېږي، خو دا خبره راځه داخل کې د ملي محور په بنیاد باندې د افغان حکومت سره یوه خبره جوړه کړه، بیا د هغې نه بعد د سیمې اتفاق راوچت کړه. د سیمې اتفاق په نتیجه کې بین المللي ماحول ته برابرېږي، امریکا به وځي. اما چې ته ورسره ځان ته کښېنې د یو اجیر په توګه، حکومت ورسره کښېني د بل اجیر په توګه، او هغه به الله سي او ته ډېر ضعیفه هر یو به کوم طالب ویلي دي. دا خبره هم لکه مهمه ځکه ده چې امریکایان په یعنې وخت کې څو مختلفو طالبانو ډلو سره تماس لري. یو د مولوي هبت الله ډله ده، قطر کې دفتر دی، او دا کسان دي چې عمدغه ډله ده. د هغه په خوا کې ملا رسول، مولای رزاق او یو تعداد نور کسان هم دي چې ویل کېدل حتی بګرام ته راوستل شوي وو او دلته خبرې کولې. نو داسې کوششونه مو چې د نورو ډلو سره که هغې خلکو دا منلي چې صحیح د امریکایان دې نه وځي او ملا رسول که دا وایي یا نور وایي دا، خو د ملا هبت الله د ډلې رسمي دریځ چې تر اوسه پورې دی هغه د دې برعکس دی. هغه وایي چې زما یوازینی شرط دا دی چې امریکایان دې وځي. ده کې خو شک نشته طالب په مجموع کې د جګړې په شروع کې او په اوربند کې تقریبا ثابته کړه چې یو طالب موجود دی. خو دې معنا ده نه چې رښتیا په تمامه معنا باندې چې جګړه ختمیږي دا په یو خوله ختمیږي. اوربند جدا خبره ده او جګړه ختمېدل جدا خبره ده. اوربند کې د هر چا لیوالتیا وه چې کېدای شي موږ ته صلاح سره شي، خو چې کله جګړه ختمېږي چې د ټولو مفادات تضمین شوي نه وسي، جګړه نه ختمېږي. نو دلته د جګړې مختلف لوري دي. په طالبانو کې ملا عبدالمنان جدا ډله ده، ملا رسول جدا ډله ده، ملا هیبت الله جدا ډله ده او نور غټې وړې جوړې دي. خو په مجموع کې نقش زیات د هیبت الله دی. خو دا هیبت الله خو همداسې نه دی چې فقط کې یو لوی ونه ده او دا نورې صرف خوا کې نیالګي دي، دا خوا کې نورې ونې دي. کله چې طالب ملا هیبت الله شوی دا به هم چا کړی، داسې پروژه به هم کېدای شي د ملا هیبت الله خوا کې هغه وړه ونه غټه شي او غټه وړه شي، ځکه دا پروژې دي او پروژه د سپورټ کوونکي له خوا نه غټېږي او وړېږي. نو دلته اوس په کار دا ده چې دا پروژې ټولې یوه خبره رامنځته کړي
د اتمن صاحب خبره ابجیکټس دي دا خبره چې دوی ټول سره یو خبره غوټه کی او دوی په ځان ته د امریکای سره خبره نشي کولای ځکه لکه چې امریکای افغان حکومت سلور کاله وغولولو اوس به سلور کاله دا غولې ما مخکې تاسو په رسنۍ داعش بس کیږي یعنی حتی دا ټول خبرې سم ملاټ شي دا مقدمه هم دی لپاره ما کې خودره چې دوی چې وخت کې دوی پروژې دي نو پروژه معنا دا نه چې پروژه ختم شوه د پروژې بالکل بنیاد ختم شو د پروژې وختي د پروژې آغاز د پروژې انتهای د پروژې پسې بل پروژې هغه پروژه چې داعش په نوم باندې ده هغه د یو ځایناستي پروژې د طالب په ځای باندې رامنځته شوې ده او چې لږ ټکنۍ شوې ده په همدې خاطر باندې طالب داسې فکر کوي چې رښتیا هم دا زه یم او بل څوک نشته نو لږ تشویق شي چې رښتیا هم هغه پروژه ختمېدونکې ده د ده به لیوالتیا زیاته شي خو ژمنتیا په حقیقت کې د امریکې ژمنتیا نشته او چې کله ژمنتیا نه وسي نو تر څو پورې چې په خپله په ملي محور باندې یو ملي اجماع رامنځته نه کړي د افغان ولس د پرګنو نه اوچته چې ټول په دې باندې یو خوله شو چې امریکایان دې نور وځي نو بیا ته نشي کولی چې ته د امریکې سره جدا کښېنې او وایې چې ګویا امریکا سره ما خبرې وکړې ما به ځایناسته کړي تا به د ځایناستې په نوم باندې راولي او دا حکومت به باندې ختم کړي خو نه به تی نه به دا حکومت بله پروژه به راغلي هغه به حکومت یعنی هغه د مولانا نصرالدین د شړۍ خبره ده بالکل همداسې خبره جګړه د سولې قصه چې دا په ماغي ده دلته طالب په داعش بدلولو دپاره دا قصې روانې دي حتی دا یوه نه داعش به کېدی داعش نه به ډېر مقدس او بل پاک نوم رامنځته کړي ځکه چې دلته په محیط کې په دې ماحول کې چې د چا برلاسي ده هغه چې تر څو پورې په خپله د ملي یووالي د لارې نه بیا سیمه ییز اجماع د لارې نه په بینالمللي قوت بدله نه کړي که نه امریکا د یو بینالمللي قوت په زور باندې په آخر کې ختمیږي خو آغاز او هسته به ملي یووالی دلته په کار دا ده چې اول موږ د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د زړونو کومې د ګوټو د خلاصولو لپاره یو داسې قوت رامنځته کړو چې په دواړو باندې قابض شي هغه زه چې همیشه دا وایم چې منځګړی قوت دواړو ته د یو ډول برابر رامنځته نه شي چې هم د په څارنه باندې مکلف وسي او هم د طالب په څارنه مکلف وسي او هر یو د دې منځګړي قوت د فتوان او دغه نه یېرېږي که ما د ژمنتیا کې لږ ټکنیتوب وکړ ما ته ګوته نیول کېږي نو تر هغې پورې نه د طالب مذاکرات د امریکې سره مفید دي نه د افغان حکومت مذاکرات د امریکې سره مفید دي تر څو چې دوی یو منځګړی قوت دا دواړه په اتفاق وکړي چې دواړو لپاره یو پاور وي او په دې باندې فشار وکړي دی نو دغسې حکومت رامنځته کړي دا خو ډېره مشکله خبره ده چې د امریکا غوږ هم صحیح همداسې قوت چې راشي چې امریکا هم غوږ تاو کړي او د طالب هم غوږ تاو کړي نو البته که ملتونه ودرېږي دا کار کوی شي خو هغه سمواره نه سمواره غوږ تاو کړي هغه به هسته شي هغه هسته چې شي په دې فشار راځي په هغه فشار راځي دا دواړه به د دې هستې خبرې له غوږ دي او دوی به بیا ژمنتیا ښیي دوی چې ژمنتیا وښوده بیا ملي وحدت او ملي یووالی راځي او د دغه ملي یووالي په نتیجه کې بیا سیمه ییز اتفاق تا سره په محور باندې سرخي بیا د هغې نه بعد تا ته د امریکا په خلاف باندې فشار په نړیواله ټولنه کې تراولی شو امریکا صحیح بالکل مصداق صاحب خلیلزاد پار ترتیب راغی دلته لیدنې کتنې وکړلې یو که هیله ونه وایم چې هیلې رامنځته کړې ده خو بحث یې پیل کړی دی د سولې د خبرو اترو په ده منځ کې داسې پېښې وشولې لکه د جنرال رازق د وژنې خبره چې یو تعداد خلک د خلیلزاد د راتګو د دې معاملو پاکستان سره او دوی سره مرتبط ګڼي په هر ترتیب په داسې وخت کې چې خلیلزاد د سولې او دا خبرې شروع کړي دي مټیس ولې داسې پیغام ورکوي چې د دې برعکس معنا ورکوي د طالبان اوس که پټ جوړجاړی کوي او دا شرایط یې منلي وي ستاسو په قول په ښکاره خو وایي چې زما شرط دا دی چې امریکا به وځي او دا وایي چې حتی سوله وشي هم زه نه وځم د سولې نه وروسته هم بیا زموږ د عسکرو پر رول او بڼې باندې د دې موجودیت په بڼې باندې به بحث کیږي نو آیا مټیس غواړي د خلیلزاد دغه پروسه دغه خبرې اترې د هڅې سبوتاژ کې که څنګه نه دواړه یو رقم کار کوي د خلیلزاد نه موږ باید داسې توقع ونه کړو چې دا یو افغان ده او سل په سله د افغانستان لپاره دا کار کوي د هغه دپاره امریکا ډېره مهمه ده د امریکا مامور دی د امریکا مامور ده د امریکا لپاره کار کوي د امریکا نه معاش اخلي او که په دې لړ کې افغانستان ته خیر ورسیږي دای به کوشش وکړي چې هغه خیر ورسیږي نو د مټیاس او د خبرو ترمنځ ما هغه خبره ده چې طالبان ورته ویلي کله چې موږ د حکومت یوه برخه شو بیا به تصمیم نیسو مټیاس هغه ته منتظر ده
چې هغه حکومت به موږ ته ووایي چې تاسو ووځئ یا پاتې شئ. اګه پاتې کېږئ په څه تعداد په کومو شرایطو به پاتې کېږئ. که دوه اډې هم راکړي کفایت دا کار عملي دی. یعنی دغه خبره څونه طالبان ته ممکنه ده چې دا ومني قبول کړي چې امریکایان به دلته یي، حضور به دلته یي او د دې د وتلو یا نه وتلو یا په هیڅ پاړه کوم هیڅ توافق هیڅ خبره نه شي او د ټوپک کې دی ورته شي. ګوره جاپان باندې دوی 2 اتمی بمونه استعمال کړل، یو ولکه خلک دفتن مړ کړل، 1.5 میلیون نور په سرطان اخته کړل په څو کالو کې پړ شول. جرمني ټوټې کړو. اما دغه 2 ملکونه او په کوریا کې 55,000 امریکایان مړ شول په جنگ کې. لیکن وګوره 50 کالو نه زیات تیر شول، هغه خلک تر اوسه پورې هم د امریکای په محور کې دي، یعنی د امریکای په مقابل کې نشي درېدای. دلته په افغانستان کې هم شاید موږ باید تسلیم شو امریکا ته. زه وایم چې ګوره نن ورځ په هیڅ ملک په دنیا کې مطلق ازادي نه لري. نن امریکا د چین نه 3.5 تریلیون ډالر قرضدار ده او چین مخې ته نشي درېدای. که نن چین د خپل پیسې راوباسي امریکا به په افلاس اخته شي. صحیح. افغانان به وسم چرته ازادي د خپلواکي استقلال چرته د اوس به دغه نشته ده. د سلويخ کله کېږي چې د قصه نشته ده. لیکن د دې تسلیمي بنو څه فائدہ وي چې زمونږ مرګونم رواني، جنگونم روان وي او په دې خاطر چې امریکا جنگ سره مقابله یعنی مبارزه په ضد نه کیږي نو تسلیم شو. باید په نور ځینو کې امریکا موجوده ده، حد اقل ته د امریکا موجودیت د غیزي سیمې د امنیت سره تړلې ده. یعنی د امریکا ګټه په دې کې د جاپان کې امنیتي، د امریکا ګټه په دې کې د قطر کې په دې ځینو کې امنیتي، لیکن په افغانستان کې د امریکا ګټه ده چې دلته جنگي. نو دلته خو امریکا ته تسلیمېدل یعنی د جنگ د ادامې په معنا نه ده. نه دا د امریکا په ما خو ویل کنه چې د امریکای په سیاست کې جدي تغییر راغلی ده او دوی نه غواړي نور چې د افغانستان د صلح د دوی لپاره مهمه ده. دوی پیږي چې په نظامی برخه کې تاسو باور لرئ په نظامی برخه کې دوی ناکام شول. کدا کار یعنی رښتیا د امریکا غواړي چې افغانستان کې صلح راشي، بیا نو هیبت الله سره وګدي او معنادار او بې معنا خبرې داغه په ځای ول د پاکستان غوږ نه تاوي. یعنی که امریکا وغواړي او دغه سی وختار چې په 2001 کې ورکړو پاکستان به وکولای شي چې د داعش او د طالب او د نورو ډلو ملاتړ وکړي. لکه څنګه ادمر چې ویل چې د لره زوی نه دلته طالب شته، نو دا اوس چې طالب او داعش په کوم مراکزو کې دی پاکستان د امریکا د خوښ نه بغیر دای د مور کولای شي پاکستان د مجبور کی کنه کرشتیا امریکا سره وایي. خو دوی خبرې مو وکړې، یو طالب ده بل پاکستان ده. د طالب په مقابل کې پاکستان امریکا ته اوس واضح شوی ده چې په نظامی یا په جنگ نشي ګټلای، ځکه دوی حاضر شول ځکه چې پاکستان دی چې اوس خبرې ورسره وکړي. نه پاکستان موضوع بیل ده. پاکستان د امریکای لپاره ډیر مهم ده. نه غواړي چې روسانو په غي کې ولويږي، نه غواړي چې نور چین ته ورنږدې شي. هم دا تیر دوه نه کې تو ګوري چې عمران خان لاړو چې د نور ملکونو پیسې قرض کړي چې د خپل 12 میلیارډ ډالر سود چې دوی قرضدار دي هغه ور باندې ورکړي. چین حاضر و چې دا پیسې ورکړي، دوی ونه منل. پاکستان ورته ولې مهم دی؟ پاکستان ورته ځکه مهم دی چې کوم لوبه کوم اهداف چې دلته لري په هغه کې ورسره همکار دی. که همکار نه وي نو بیا پاکستان اهمیت نه لري. نو وسک او تحلیل داسې دی چې په دغه جګړه کې ترورستان داعش او د طالب نه کوم استفاده کوي امریکا هغه کې ورسره پاکستان همکاري کوي. نو که امریکا رښتیا هم صادقانه غواړي چې دا ډلې نه وي خو پاکستان مجبوروي شي بیا خو دا پروژه د توقف کوي کنه. لکه څنګه چې سویچ وو او په اختر کې یو واره سول راغله او زمونږ وزیر داخله منډیواله او طالب منډیواله وغيږي سره کولې، نو دا سویچ د دې په لاس کې خو کوي شي کنه. خو زه فکر نه کوم چې سویچ ټول هم د دوی په لاس کې وي او دا سویچ په دغه صورت کې کېدای شو چې دوی طالبانو ته شکست ورکړي وای یا دوی طالبان دوی د مجبور کړی وای. خو وای کړل ارشه وکړل دا دوی طالب د امریکایانو کتابونه چې ولولې وای چې ار اورس چې موږ به طالبان وجل سبا ته به دغه نه زیات بیا په مغه کنده ور روانو.
نو دغه موږ تر څو وخت پورې دې ته د پاکستان ولې یادوم روسیې ډېر کوشش وکړ چې روسي صادقانه کوشش وکړو چې مجاهدینو ته ماته ورکړي لیکن ولې ونه شول کولای ځکه د مجاهدینو مرکزونه چې هغه په افغانستان کې نه و د افغانستان نه بیرون پاکستان کې دغه مهم عامل دی کنه نو او دغه امریکا ډېر ښه پوهیږي نو اتمر صاحب امریکا رښتیا ناکامه ده ځکه د مصداق صاحب خبرونه خو دا معلومیږي چې امریکا طالبانو ته ماته نشي ورکولای پاکستان ورته مهم دی یا په زور نه رسیږي پاکستان باندې فشار نشي راوستلی نو ځکه بس سیاست تغییر کړی دی او که نه د امریکا او د پاکستان روابط ډېر عمیق او ستراتیژیک دي پاکستان امریکا تر هغه وخت پورې یعنی امریکا پاکستان باندې تر یو حد پورې فشار راوستی شي یا به بې نیت فشار پاکستان باندې راوستی کله چې مونږ وایو د امریکا او د پاکستان روابط عمیق دي ډېر ستراتیژیک روابط لري د دې معنی خو دا ده چې مشترک اهداف لري کنه یقینا دا مشترک اهداف چې لري بیا خو د دشمنۍ او د مخالفت سوال نه پیدا کیږي یعنی پاکستان که د داعش طرفداري کوي او که د طالب طرفداري کوي دا په حقیقت کې د امریکا په خوخه کوي کنه نو فشار د څه لپاره راولي که دا پروژه امریکایي نو فشار د څه لپاره راولي ګورئ دا زموږ غلط فهمي دی زموږ د حکومتونو زموږ د ډیپلوماټانو زموږ د سیاسيونو چې هغوی د امریکا نه غوښتنه کوي چې تاسو پاکستان باندې فشار راولي خپل پروژه فشار راولي یعنی قطعا دا منطق ډیر ضعیف منطق دی چې موږ دا خبر ځکه د امریکا ګټې پاکستان خوندي کوي تاسو په د شورویانو په جګړه کې ولیدل پاکستان یو برخه د دې جګړې و هغه امکانات چې پاکستان مجاهدینو ته ورکړ هغه امکانات چې پاکستان د عربانو او امریکایانو ترلاسه کړ دا په دې معنی چې دغه ټول کوارډینیشن د افغانستان د جګړې د پاکستان په لاس کې و حتی نه د افغانانو په لاس کې بلکې د پاکستانیانو په لاس کې و د نظامیانو په لاس کې و اوس هم خبره ده په سیمه کې په منطقه کې کوم اهداف اوس چې امریکایان ګرځي یا کوم اهداف چې امریکایان ترلاسه کول غواړي دا تر پاکستان کېږي او خبره هم دا ده چې بیرته خپل خبره ته راګرځم په خوني خبره دا طالب او دغه داعش او دغه نور ډلې چې دي دا د پاکستان مستقیم د استخباراتو تر حکم لاندې نو وس کومه غواړو چې سوله راشي د افغانستان حکومت سره هم چې په پټو سترګو د امریکا تابع دی د دغه لارې نه سوله راتلی شي او کنه د هر وسایلو امکانات او طریقونه چې وي په امریکا باندې فشار راوستل شي دغه مطابقت او دغه د اخاطر نوري پالیسي ورشي متاسفانه افغانستان کې دغه ولس کاله او دغه بخ کې هم هغه ډور رژیم راځي او چې دوی په معذرت سره پوپټ رژیم د حزب دموکراتیک د ولای تر دې نه راپوري دوی پوپټ رژیم او دوی خپل ګټي نشو خوندي کولای خپل ملي منافع نشو خوندي کولای او دوی په یو څورته په یو اماهنګي سره د نورو خپل ګټي قربانولې او د نورو ګټي خوندي کولې نه په هغه وخت کې او نه په اوس کې اب د اوس په زبې شوایم افغانستان د دغه جګړې یو برخه ده برخه په دې معنی نه ده چې دا یو لوبغاړی کله لوبغاړی لوبه پکې کیږي کاش کې ته یو لوبغاړی وای او صحیح لوبغاړی وای چې په دې جګړه کې د خپل ګټې خپل اقتصاد خپل سیاست پیوړي یو څه خو لاس راوړل برخلاف منګه هر شي ثبات د لاس ورکړ خپل افغانان د لاس ورکړ خپل تاسیسات د لاس ورکړ خپل اقتصاد د لاس ورکړ هغه شی چې افغانان د تروریزم او د دې جګړې یو جغرافیاتي نه جوړ شو درست اوس نو د سولې لار څه ده یعنی افغانان که رژیم لاس پوڅه رژیم دی دا نه بلکې لکه څنګه چې تاسو ول دا ټول رژیمونه چې د لاس پوڅ رژیمونه یعنی حکومتونه که توقع نشته
نو ملت ته څه کول پکار دي، خلکو ته څه کول پکار دي. سوله به د امریکا هدف نه د بل چا باندې بل چا ته به معنا لري یا نه لري دا کوشونه موږ ته خو لري ځکه چې موږ خو هر ورځ ملکیږو. نو بودنه په دا مسله په ګوتیړو یو هغه شی چې خپل افغانانو پورې مربوط دی، یو هغه شی چې نړیوال او سیمه‌ایزو هیوادونو پورې مربوط دی. زما په باور که امریکا او غربي هیوادونه د روسانو سره او د سیمې هیوادونو سره په عمومي توافق ونه رسیږي په سیمه کې جګړه دوام لري. بل خبره دا ده چې خپل افغانان په خپل منځ کې چې په یو بحث باندې سره توافق ونه کړي. اوس موږ صلح داسې دی چې ابدا اوس په افغانستان کې حتی په نظام کې په رهبري کې یو صلح غواړي یو نه غواړي، یو شرط لري بل شرط لري. دا کبګ په یو ملي بحث باندې بدل لکو او ټول افغانان یو واحد بحث ولري، یو واحد نظر ولري د صلح لپاره دا غیر ممکن دی. د سره چې د سیمې هیوادونو او نړیوال هم دغه وحدت نظر رامنځته کی او دوی صادقانه د خپل ګټو نه تیر شي د خپل دښمنانو او د سیمې لپاره دوی داسې یو نظر لري چې صلح د ټولو په ګټه دی. ډېر زیاته مننه. کور مودان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.